شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. مینوالو د ماډل پام سرویسز مراکند نو منتخب صدر رشید خان صاحب موږ سره دلته سټوډیو کې موجود دی. 13 ورځې انتخابات شوي دي او هغوی پکې کامیابي ترلاسه کړې ده. د ټولو نه وړاندې موږ هغوی له په خپلې کامیابۍ باندې مبارکي ورکوو او د هغې سره سره به موږ د دوی سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم جی. سلام عمران بھائی. رشید بھائی دا راته ووایه چې ستاسو انتخابات په کوم شکل باندې شوي دي او هغې کې څومره خلکو او د کومې طبقې خلکو برخه اخیستي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عمران بھئی مننه ستاسو د ټایم او ستاسو د توجه او ستاسو د کار له اهمیت ورکولو. زمونږ د سنټر چې دی دا بنیادي طور باندې د دې پوره تحصیل لپاره د دې ځای د اګریکلچر د ډیولپ کولو لپاره د حکومت تر طرف نه یو منظم پروګرام دی. د هغې انتخابات هر 3 کاله پس کیږي او دا انتخابات چې دی دا 4 کاله پس وشو، دا یو کال لیډ شو. په دې کې د دې 8 واړو یونین کونسلو برخه واخیسته. د هغې په نتیجه کې یو جی بی ایم چې موږ ته جنرال باډي ممبرز وایو هغه جوړ شو. هغو باقاعده ووټ ورکړو. د ووټ په نتیجه کې دا زما دا کوم چې صدارتي دغه وشو. صدر صاحب دا راته ووایه چې څنګه تاسو څه منشور دی، لکه اوس په څه کوئ او مخکې هم تاسو صدر پاتې شوي 3 کالو پورې، نو تاسو څه کړي د زمیندارو لپاره؟ عمران بھائی بنیادی طور باندې زما هدف چې دی هغه د ډپارټمنټ او د زمیندارو په منځ کې چې دا کم ګیپ دی دا ختمول دي. په دې ټایم کې صورتحال دا دی چې هر قسمه سهولت په دغه سنټر کې موجود دی. د حکومت تر طرف نه فنډ هم زموږ څخه د پاسه کروڑ چې موږ ورته ریوالوینګ فنډ وایو، میچینګ فنډ ورته وایو، اګریکلچر فنډ ورته وایو، دا موجود دی. مشینري موجود ده، مختلف قسمه انپوټس او د هر څه دي. خو د زمیندار او د ډپارټمنټ په منځ کې یو ګیپ دی. زما د هدف دی دا مشنري بیسز باندې زه دا کار کوم او د دې په نتیجه کې زه د خپل رب رضا غواړم چې زمیندارو ته د هغو د حق په ډور سټپ باندې زه ورسوم او د دوی په منځ کې چې د کم فاصله ده دا ختمه کړم. بل راته دا ووایي چې ستاسو کابینټ کمپلیټ دی او که نه هغه به تاسو جوړوئ او د یونین کونسل نه به تاسو به دې کې یو ممبر رالی، 2 به رالی، د دې به څه طریقه کار تاسو کوئ؟ بنیادي طور باندې عمران بھائی دا زمونږ کابینټ چې دی دا په 6 ممبرانو باندې مشتملي. په دې ټایم کې زمونږ د یونین کونسلو تعداد 8 دی. نو زمونږ چونکې دا 2-3 ورځې وشوي چې الیکشن چې دی صدارتي هغه سرته رسېدلی دی. په دې هفته کې دا زمونږ انشاءالله ټارګټ دی چې موږ خپل کابینه جوړه کړو او کوشش هم دا دی چې د 8 واړو یونین کونسلو ته موږ نمایندګي ورکړو. د هر یونین کونسل نماینده زموږ سره په کابینټ کې موجود دي. خو بل راته دا ووایئ مخکې کوم دور چې و په هغې کې داسې موږ اورېدلي وو چې کوم په دې کې عهدیدار وو هغوی د دې ماډل پام سرویسز قرضداري وو. نو داسې ویل کېږي چې په هغې کې ریکوري شوي ده، نو هغې ریکورۍ ته تاسو پر څه نظر باندې ګورئ او داسې مو هم اورېدلي دي چې تاسو به هم مقروضه وایئ او هغه قرض تاسو ادا کړی دی؟ بنیادی طور باندې چونکې زما سره فریق مخالف هم ولاړو نو هغه د نور ډیرو خبرو سره یو خبره دا هم کړې وه چې یاره په ممبرانو باندې قرض دی. نو موږ وایو چې دغه مخې له راوله او دا داسې سپټه پناه خبره نه ده. د هغه کسانو چې کوم چا باندې ډیټس دي او دا یو نامینل فنامنا ده. موږ ممبرانو ته قرض هم ورکوو او هغو مختلف انپوټس او دا وړي، خو اصلا هغه و نه، حقیقت د هغې نه و. اصل کې د ووټ ته متاثره کولو دپاره، خلک ځان ته د متوجه کولو دپاره هغوی دا یو دغه کړی، خو حقیقت د هغې هیڅ هم نه و او د هغې ګواه زموږ سرکاري ریکارډ دی چې هغه اینی ټایم کتی شي او د هغې کنفرمیشن کولی شي. بل راته دا ووایي تاسو خو په سعودي عرب کې هم روزګار کوئ، نو څنګه تاسو به د دې خپل کوم انتخاب چې ستاسو شوی دی تاسو به سعودي عرب ته ځئ او که نه د دې خلکو خدمت به کوئ؟ کوشش خو زما دا دی چې زه ډېر ټایم تیر نه کړم هلته. میکسیمم میاشت نیمه زما ټارګټ دی عمره وغیره او هلته چې زما کوم روزګار دی د هغې ارګنایز کول یا د هغې ته منیجر یا متعلقه کس چې دی هغه په هغې باندې کېنول. واپس زما هدف دا دی چې زه باقي ټایم د دې خپل وطن، د خپل ملت او د زمیندار کمیونټي زه خدمت وکړم. بل داسې اورېدلي ده چې کوم دلته کې فنډونه ورکړی شوي دي د حکومت لخوا، خو د مشینرو ضرورت دی زمیندارو ته، د هغې دپاره څه پالیسي ده؟ مشینري به د نور ملکونو یا په ملک دننه اخلی او که نه؟ عمران بھائی بنیادی خبره دا ده چې د مشینرۍ کمی نشته اوس هم.
زمونږ سره لاین ډپارټمنټس دي چې په هغې کې واټر منیجمنټ دی، انجینیرینګ ډپارټمنټ دی، ایګریکلچر انجینیرینګ او سایل کنزرویشن دی. دا ټول سهولتونه موجود دي. بنیادي خبره دا ده چې دا سهولت زمیندارو ته چینلایز شي. مشینري اوس هم ولاړه ده او هغه ورځ مونږ متعلقه افسرانو سره دا خبره ډسکس کړه. مشینري راغلی وه او هغه پیک پرته وه، لس ټیکټرې وي کوم چې د هینډ یا مینول ټریکټرز ورته موږ وایو. نو دا ټول هر څه موجود دي او هغه په زموږ په وینا باندې یا د ملګرو په خپل دغه باندې هغه مشینري فټ شوه او باقاعده د هغې موږ ټرایل وکړو او هغه به موږ دغه ته ورکوو زمیندارو ته. نو د بهر نه د مشینرۍ د راویستلو مسله نه ده، بلکې بنیادي مسله دا ده چې دا کومه مشینري ولاړه ده دا موږ د زمیندار پټي ته ورسوو. د اوسه پورې دا یو ډېره غټه د بایلاز او د قانون خلاف ورزي شوې ده چې هغه مشینري کوم چې د زمیندار د خیر ښېګړې او د دې علاقې د اګریکلچر د ښه کېدو دپاره وه، هغه په کرش پلانټ کې استعماله شوې ده، هغه د کاڼو په درنګونو کې استعماله شوې ده، هغه د ذاتي استعمال لپاره یوز لپاره استعمال شوې ده. موږ دا هدف دی چې دا ټیکټر، دا بلډوزر، دا مشینري، دا چې څومره د اګریکلچر مشینري ده دا موږ د زمیندار پټي ته ورسوو. نو په دغه بنیاد باندې انشاءالله دا زموږ هدف دی او دا مقصد دی چې دا مشینري کوم چې موجود ده دا به د زمیندار په خیر ښېګړه راولو، دا به دغه پټي ته رسوو انشاءالله. بله ته دا وایي چې د ملکڼ خاوره، د ملکڼ ځمکه څومره زرخیزه ده چې هغه د ملک په ترقۍ کې خپل کردار ادا کولی شي. تاسو به خدای یقین وکړئ عمران بھائی چې زه خو د زمیندارو سره زما ډېر نږدې انټریکشن دی. زویم په دې علاقه کې ډېر لوی پوټنشیل دی د اګریکلچر د ښه کېدو او ډېر لوی صلاحیت موجود دی او حکومت هم توجه ورکوي. مقامي افسران، مقامی منیجمنٹ په دې کې ډېر لوی رکاوټ دی. ریډ ټیپیزم، سرخ پیتا چې کوم متعلقه افسران دي هغه زمیندار د انکریج کولو په ځای باندې ډسکریج کوي او مقامی افسرانو دا کوشش دی چې زمیندار مایوسه کړي، د ډپارټمنټ او د زمیندارو په منځ کې فاصله پیدا کړي. د دغې فاصلې ختمولو دپاره ما دا عزم کړی دی چې زه د خپل روزګار هم متاثره کوم، خپل ټایم هم ورکوم، خپل وسایل هم خرچ کوم. خو دا انشاءالله دا ګیپ او یا د دې د بعضې د ټولو افسرانو نه، د بعضې افسرانو دا رویه دا کم چې بالکل د اګریکلچر ډپارټمنټ او دا یو بالکل داسې نان فنکشنل یو ډپارټمنټ دی جوړ کړی دی، دا یو فنکشنل ډپارټمنټ شي، دا زمیندارو ته باقاعده په دې علاقه کې د هغې فایدې په نظر راشي. دا انشاءالله زموږ د ټولو منیجمنټ او د ټول کابینټ او زما د ملګرو او زما دا ټارګټ دی چې انشاءالله دلته چې دا کم پوټنشیل دي دا به په دې ذریعه باندې انشاءالله موږ په سکرین راولو، مخې ته به راولو او د دې علاقې دا کم چې په ملکڼ ډویژن یا د ملکڼ ضلعې یا د ملکڼ د دې برخیلې تحصیل دا اګریکلچر به انشاءالله کوم پوټنشیل چې دي دا به موږ په مخبره بوځو انشاءالله. رشید صاحب دا راته ووایه چې زموږ زمیندارو ته څومره د تربیت ضرورت دی؟ عمران بھائی ډېر بنیادي سوالونه کې او یقین وکړه زه چې ډېرې خبرې درته وکړم. مسله هم دغه ده چې زما زمیندار اپنی مدد آپ کے تحت په پټي کې لګیایي او اپنی مدد آپ کے تحت چې دی دغه نو څوک ټریننګ کوي او که فرض کو ټریننګ کېږي نو هغه ډېر نامینل غوندې رسمي طور باندې یو څو کسان خپل ملګري راوغواړي په دفترو کې او هغې د هغې میډیا کوریج وکړي. حالانکې هغه زمیندار اور پرونی خبره ورته کوم په واټر ډپارټمنټ کې واټر منیجمنټ کې ټریننګ و. ما ته تپوس وکړو چې دا چا د زمیندارو دی؟ نو ما ورته چې د زمیندارو صدر خو زه یم او رجسټرډ زمیندار زموږ سره دا فورم دی، د دې فورم نه خو یو زمیندار په دې ټریننګ کې نشته. دا تاسو هغه خپل ملګري یو ملګري ته ووایه. ډېر لکه د مایوسۍ خبره ده چې د کوم ټریننګ چې کېږي هغه د غیر متعلق افرادو کېږي او کوم چې اوریجنل زمیندار دی، کوم چې اوریجنل د دې علاقې چې دی هغه د ټریننګ نه محرومه دی، هغه د وسایلو نه محرومه دی، هغه د دفتر او د اګریکلچر ډپارټمنټ د ټولو سهولتونو نه محروم دی. دا زموږ عزم دی انشاءالله چې دا کار به الله تعالی انشاءالله زموږ په ذریعه باندې دا کوي او زموږ د عزم دی چې دا به انشاءالله موږ سرته رسوو. بله ته دا ووایي چې سره شوله، تخمونه شوله یا نور ضرورت د زمیندار وي نو هغه تاسو په هغې کې کومک کوئ د هغوی سره؟ داسې ده عمران بھائی چې دلته د ګورمنټ د طرف نه چونکې ریوالوینګ فنډ دی، اګریکلچر فنډ دی یا میچینګ فنډ دی، هغه وایي چې بھائی تاسو په خپله باندې د کارخانې نه سره راوغواړئ، په خپل ځای کې کېدئ چې په هغې باندې د دوکان خرچه نه وي په هغې کې نو او هغه موږ هغه سره موږ راوغواړو او هغه په حقه قیمت باندې په کوم چې موږ ته میلاو شوي، سرکار ته میلاو شوي، په هغې باندې موږ زمیندار ته ورکوو. نو په هغې کې په یو بیگ کې زمیندار ته 1.5 200 300 روپۍ چې دی هغه په یو بیگ کې هغه ته پیدا
کیږي د زموږ سره ماشينري ده هغه هم په دغه ریټ باندې ورکو چې د عام مارکیټ نه موږ 200-300 روپۍ چې دی هغه ټریکټر پر هاور هغه زمیندار ته پیدا کیږي دا غي نه ښه کار کوي د عام ټریکټر نه په کم ریټ باندې کوي ډرایوران زموږ سره ښه ډرایوران دي د زموږ ټول چې کوم زموږ سره انپوټس دي زمیندار ته په کم ریټ باندې ښه کوالټي او ان ټایم هغه د دې ډپارټمنټ هدف دی او دا زموږ هم هدف دی ان شاء الله چې دا موږ ورکو بل ته دا وایي چې تاسو وایي چې کوم دلته کې ځلي افسران دي هغه نه غواړي چې دا سیز فنکشنل شي او زمیندارو ته اصل مانو کې ریلیف ملاوي شي او یو ګیپ پیدا شوی دی نو دې کې به تاسو کم نمونه کردار ادا کوئ آیا تاسو به دغه افسرانو خلاف میدان ته راوځئ او کنه په خبرو تر به مسلې حل کوئ زه خو دا وایم چې ټول افسران خو شاید دا ټیک خبره بنئ سم اف دیم آر ډوینګ لایک دیس ډېر کم کسان دي یو دوه درې افسران یا یو دوه افسران یا یو کس نیم داسې به چې هغه به شاید چې داسې کوي کېدای شي چې زما ګماني موږ ته ما ورته په اولنۍ ورځ باندې څومره لاین ډپارټمنټس چې دي هغو ته ما دا عرض وکړو چې زه دا ریکویسټ کوم تاسو ته چې دا کم ستاسو ذمهواري دي دا تاسو په احسنه طریقه باندې ادا کړئ خو که فرض کو د زما د اپیل باوجود زما د ریکویسټ باوجود هغو دا نه کوي نو زموږ سره د احتجاج لاره زموږ سره اګریکلچر منسټر ته د اپروچ لاره زموږ ته د میډیا لاره موږ ته د روډ بندولو لاره موږ ته د پرامن احتجاج لاره زمیندارو ته دا کولاو ده کو فرض کو زما سره کم افسر یا متعلقه چې زموږ کم لاین ډپارټمنټ دي چا لکه هغې کې قدن ابدن رکاوټونه پیدا کول یا تعاون نه کو نو زموږ سره جمهوریت دی زموږ سره د احتجاج لاره به کولاوي تاسو هغه ټایم کې صدر وای دلته چې سیلابونه راغلي وو ډېرې ځمکې خرابې شوي دي نو آیا ستاسو چې کوم تنظیم دی دغې ځمکو دوباره د کر قابل جوړولو کې څه کردار لوبولی و په هغه ټایم کې هم موږ خپل وس کړی و او چې کوم متعلقه خلکو ته د چا نقصان شوی د هغې لیست موږ جوړ کړی و خو متعلقه افسرانو په هغې کې هم نیپوټیزم اینډ کرپشن ټایپ څیزونه کړي وو هغې کې هغه خلک واچول چې کوم د هغو منظور نظر و هغه خلک یې واچول کوم چې د هغو عزیزان او دوستان او رشته دار نو کما حقه زمیندارو ته ریلیف نه دی میلاو شوی عمران بھائی د ګورنمنت د طرف نه چې کوم موجوده سیټ اپ دی نو په هغې کې انشاءالله دلته انجینرینګ ډپارټمنټ دی زموږ سره یو زمیندار ته موږ 150 غنټې د بلډوزر د هغه د زمیندار د ځمکې د جوړولو لپاره زموږ سره یو پروګرام شته او په هغې باندې حکومت د زمیندار نه صرف 450 روپیز 450 روپۍ د هغه نه د ډیزلو یا د ډرایور د تنخواه یو معمولي غونتې اماونټ علي په بازار کې د دې قیمت پر هاور چې دی هغه 2000 روپۍ دی موږ د هغه نه الو 450 روپۍ او پر زمیندار موږ 150 غنټې چې دی هغه ته الاوډ کوو په دغه بلډوزر باندې انشاءالله زموږ په دې روان سیشن کې دا ټارګټ دی چې څومره رجسټرډ زمیندار دي دا موږ د ځان سره د دوه درخواستونه انلاین کوو او نمبر وایز هغو ته موږ د ځمکو د جوړولو دا ریلیف ورکو بله پوښتنه دا کوو چې په ډېرو علاقو کې هغه فصل هغه میوه نه کېږي خو زموږ د علاقو نه ورته ځي مثال به واخلو د راني جوس چې جوړیږي نو آیا مونږ داسې پلانټ دلته کې نه شو لګولی ځکه چې دلته کې شلتالو شته دی دلته کې مالټه شته دی د هغې په شانته کې جوسونه دا کار د چا دی او په دې باندې خرچه څومره راځي چې داسې پلانټونه خلکو لګوي او که نه دا د سرکار کار دی نو تاسو تاثرات لرئ زما خپل رای دا ده چې په دې کې چې کوم انویسټر حضرات دي د دې علاقې د هغو دپاره ډېر اوپن چانس دی او چونکې دلته پیچ او دا ټایپ څیزونه ډېر په وافر مقدار سره کېږي او د دې نه دی په لاهور او په کراچۍ کې او په مختلفو ښارونو کې د هغې نه جوسز جوړیږي کو فرض کو د دې سیمې انویسټران حضرات دې طرف ته توجه وکړي او دلته دا فیکټرۍ جوړ کړي دا نه صرف دوی ته هغه په لو لیبر کاسټ باندې بلکې ټرانسپورټیشن او دا ټول څیزونه به دوی ته او دا فری ټیکس فری زون دی دا ټولې فایدې دوی ته کیدای شي او دغه جوسز چې کوم په لاهور او ملتان او کراچۍ کې جوړیږي د هغې په ډېر یعنې کم از کم په هاف کاسټ باندې به دا به دلته جوړ شي او دا به د دې علاقې د زمیندارو دپاره هم د یو زیری خو دا متعلقه چې کوم انویسټر دي هغو ته زما کار دی حکومت ته هم زما اګریکلچر منسټر ته ډي جي صاحب ته ډایرکټر ماډل فارم ته هغو ته هم زما درخواست دی چې باقاعده په دې باندې کار شروع کړي او د زمیندارو او د انویسټرانو هغو ته انسنټیوز ورکړي د هغو رهنمایي وکړي چې په دې ملکن ایجنسۍ کې داسې قسم فیکټرۍ ولګي او بځای د دې چې دا را میټیریل موږ د دې ځای نه هلته لېږو چې مقامي طور باندې دا جوسیز موږ دلته تیار کړی شو رشید صاحب بل راته دا ووایي چې دلته کې مسلسل آبادیانې روانې دي نو آیا کوم چې د زراعتو ځمکه ده
نو دا د زراعتو لپاره څومره نقصاني عمل ثابتېدی شي؟ دا خو زه عام طور باندې دا خبره کوم چې دلته د اګریکلچر زموږ سره یو محدود ځمکه ده. کو فرض کوو موږ د آبادۍ دپاره د اګریکلچر ځمکه په استعمال راوستل شروع کړه، نو دا به د دې ټولې علاقې دپاره ښه خبره نه وي. زما حکومت ته هم دا درخواست دی چې د اګریکلچر او کوم چې د استوګنې ځمکه ده چې د دې باقاعده فیبریکیشن وکړي او خو دا باقاعده په سرکاري دغه باندې راولي چې دا د اګریکلچر ځمکه به څوک د کورونو دپاره یا د دغه دپاره نه استعمالوي. نو دې طرف ته د متعلقه حکامو دا دغه دی چونکې زما په جوریزکشن کې نه راځي، د هغو دا کار دی چې هغه په دې باندې براہ راست ایکشن والي او د اګریکلچر ځمکه د کورونو په کار په راوستو نه بچ کړي او دا کم اګریکلچر چې دلته پوټینشلز دي د دې چې د حفاظت وکړي او دا مخ په بر بوځي. رشید صاحب، زمیندارو حضراتو له څه پیغام ورکوئ؟ تاسو خو صدر شوی په اوږو مو ذمهواري نور هم پرېوتله، نو د هغوی نه څه تمې لرئ او په خپله هغوی له څه پیغام ورکوئ؟ عمران بھائی، ډیر اهم او ډیر ضروری سوال. زما خو یو درخواست دی او هغه دا ټول زمیندار وروڼو ته چې ستاسو دپاره حکومت په دې سیکریټ کې یو ډېر لوی دفتر جوړ کړی دی چې شاید د دغه سیکریټ د ټولو نه لوی دفتر دی او د ټولو نه زیات اهمیت یې تاسو ته درکړی دی. خو مسله دا ده چې زما د دې سیمې د دې تحصیل د دې ضلعې ډېر زمیندار د هغه سهولیاتونه نه دي خبر. زما ورته دا درخواست دی چې تاسو فورا د دغه دفتر سره رابطه وکړئ، زما سره رابطه وکړئ او د دې کې د رجسټریشن یو پروسس دی چې موږ د هغې یو نامینل غونتې فیس هلو 600 روپۍ چې په هغې کې 500 روپۍ چې دی هغه ریفنډیبل دی، اینی ټایم دو هغه اخیستی شي او صرف 100 روپۍ چې دی هغه نان ریفنډیبل دی. د 600 روپو د رجسټریشن په نتیجه کې به دلته چې څومره سهولیات دي نو دی به د هغې حقدار شي. زما دا درخواست دی ټول زمیندارو ته چې د دې اګریکلچر افیس سره زموږ سره رابطه وکړئ، ځان رجسټر کړئ. په دې ټایم کې زما سره راوند اباوټ اپراکسیمیټلی 3000 زمیندار رجسټر دي. الانکې په دې علاقه کې په مور دین 20,000 زمیندار دي، خو د زمیندارو اکثریت د دې سهولیاتو نه د دې دغه نه ناخبره دی او د هغې په وجه باندې محرومه دی. ټولو ته زما دا پیغام دی ستاسو په وساطت سره عمران بھائی چې هغه دې راشي خپل رجسټریشن دی وکړي. کو فرض کو دو نه پوهېږي ما سره دې رابطه وکړي چې موږ د کله د ځان سره رجسټر کړو د هغې نه پس په دا زموږ سره په پینل باندې راشي او چې دا څومره سهولیات تاسو ته ما منشن کړه چې هغه په دې کې واټر مینجمنټ ډپارټمنټ دی، نو په هغې کې پخې نالۍ، په هغې کې واټر ټینکس، د دې نه علاوه ډریپ سیسټم، په سایل کنزرویشن کې زموږ سره پلمونه، زموږ سره باقاعده پشتې، دغه شان د موږ سره د انجینرینګ ډپارټمنټ نه د بلډوزر د هواري او د هغې مختلف قسمه سهولیات، د کویانو سهولیات، ایون چې را روان بجټ کې د سولر سیسټم زموږ سره باقاعده یو نظام را روان دی. دا ټول سهولیات په دې فورم موجود دي. زمیندارو له صرف او صرف زموږ سره رابطه او خپل رجسټریشن په دې افیس کې کول چې هغه د دې سهولیاتو نه خبر هم شي او مستفید هم شي. ډېره مننه جي. الله هم ښه لره عمران بھائی، ستاسو د ټایم راکولو، ستاسو د اګریکلچر سیکټر ته د توجه ورکولو ډېره مننه، ډېره شکریه. مهرباني جي. مینوالو، بالکل تاسو د رشید ورور خبرې واورېدې. یقینا چې د هغوی ډېرې لوړې جذبې دي. په تېر دور کې هم دوی د اګریکلچر د ترقۍ لپاره پوره کار کړی دی او اوس هم د دوی نه تمه ده چې دوی به د زراعتو د ترقۍ لپاره او د زمیندار د مشکلاتو حل کولو لپاره پوره کوششونه وکړي. مینوالو، د بل پروګرام پورې زه ستاسو نه غواړم اجازت، په دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.